او دوی خو چې کوم دی په پاکستان کې 200 ناکامه جلسې وکړي دوی خپل سړی راخلاص کړي مشتاق احمد خان فکر دی نه کوي پیر مومن ایم پی ای دی محبوب شیر هغه وایي چې دا د پی ټی ای په کوششونو باندې یا زموږ په کوششونو باندې رها کړی شو څه وایي دغې کې څومره حقیقت دی په پی ټی ای والا دا دعوه کړې چې مشتاق احمد خان موږ راخلاص کړو دا دوی نه دی راخلاص کړی دوی کو راخلاصو دوی خپل وزیر اعظم راخلاص کړي کنه دا زه به دا وایم چې دوی د عمران خان راخلاص کړي چې پاکستان نیولې دی دا خو له اسرائیل او عالمي قوت نیولې دا خو موږ ټول پاکستان ته د مبارکباد ورکوو مشتاق احمد خان در پاکستان هیرو د ټول قوم دا وخت موجود یم شب قدر بازار کې او ټولو پښتنو ته ټولو مسلمانانو ته د خوشحالۍ خبر دی چې سینیټر مشتاق احمد خان کوم چې څو ورځې وړاندې د اسرائیلو نیولې او د هغوی په قید کې و هغه باقاعده رها کړی شو او اردن ته رارسېدلی دی او انشاءالله ان قریبه پاکستان ته هم هغه راشي او په دغې حواله به د دې ځای خلکو سره خبرې کوو چې هغوی څه وایي راځئ موږ سره کتونکو دا وخت موږ سره یو ملګری موجود دی هغو سره په دغې حوالې سره خبرې کوو چې هغوی څه وایي مشتاق احمد خان د اسرائیلو د قید نه آزاد کړی شو څو ورځې مخکې هغه په دغه سمود پلوټیلیا سره نیول شوی و د هغې په حوالې سره تاسو څه وایئ الحمدلله موږ ټول پاکستان ته د مبارکباد ورکوو مشتاق احمد خان در پاکستان هیرو د ټول قوم هیرو د ټول پاکستان نمائندګي هغه کړې وه او بیا هغه د فلسطین په اواز باندې لبیک ویلو هغه خپل یو ناکامه کوشش وکړو په ظاهره خو دا کوشش ناکامه دی خو تاسو یقین وکړئ د ګلوبل سبول پورټل ته فلسطین کاس ته دومره تقویت ملو شو هغه دومره انټرنیشنل لیول باندې هایلایټ شو او بیا تاسو د میډیا ملګرو ډېر زیات کردار ادا کوو چې هغوی د مشتاق صاحب د ګلوبل سبول پورټل دا هغوی بالکل دومره ډېر هایلایټ کو چې انشاءالله دې به ډېر ښه مثبت اثر په فلسطین باندې پرېوځي دا راته ووایه چې زموږ د کم امینه دی ملک انور تاج او بیا د هغوی یو تره دی محبوب شیر نوم یې دی هغه ایم پی ای دی د لویر مومند دی ضلع مومند کې هغوی دا وایي چې دا د پی ټی ای په کوششونو سره یا د هغوی په اواز سره دغه د اسرائیلو نه رها کړی شو یعنې موږ رها کړو څه وایي دغې کې څومره حقیقت دی او څومره پکې نه جي نه داسې نه ده اسرائیل دا یو انټرنیشنل ملک دی او دا یو داسې ملک دی چې زموږ هغوی سره سفارتي تعلقات هم نشته دی دا مشتاق احمد خان چې رها شو نو دا د میډیا د ملګرو د ګلوبل سموټ پورټیلا کې د 40 ملکونو نه زیات خلک وو دغه ټول خلک اسرائیل باندې د هغه ملکونو دومره ډېر زیات پرشر چې بیا مزید نشو ځان سره ساتلی د هغه ملکونو د پرشر د وجې نه مشتاق احمد خان او د ګلوبل سموټ پورټیلا دا ټوټل خلک راخلاص شو او دوی خو چې کوم دی په پاکستان کې 200 ناکامه جلسې وکړي دوی خپل سړی راخلاص کړي مشتاق احمد خان فکر دی نه کوي ملګرو چې د مشتاق احمد خان سره ولاړ کړي پی ټی آی ملګري دي کو د نور پارټو والا ملګري دي د ټول پاکستان د هغوی په شریکه باندې هیرو د ټول ملګرو شکریا ادا کوو چې د ګلوبل سپورټ میټل او مشتاق احمد خان سپورټ کړ دي ډیره مننه ښه ده باد اوسئ بسم الله الرحمن الرحیم خو به دا و چې حق د چا نه پټېږي په پی ټی آی والا دا دعوه کړې چې مشتاق احمد خان موږ راخلاص کړو دا دوی نه دی راخلاص کړی دوی کو راخلاصو دوی خپل وزیر اعظم راخلاص کړي کنه دا مشتاق احمد خان چې راخلاص شو دا د میډیا په وساتت باندې راخلاص شو چې خلک اواز اوچت کړي د میډیا نمائندګانو او دې کې زیات رول چې کم دی کنه نو دا د مرکزی حکومت دی شهباز شریف او نواز شریف ته دې په اواز اوچت کړي د دوی په نگرانی کې وروته ځکه چې دا شهباز شریف او نواز شریف د دوی حکومت دی کنه نو موږ ګورو کنه د فلسطین کلک مرګري دي مشتاق احمد خان کو راخلاص شوی دی د میډیا په وساتت باندې راخلاص شوی دا غنه علاوه چې کم دی دا مرکزی حکومت راخلاص کړو سړی دا داونه کوي چې دا موږ راخلاص کړي ویډیو ولې دا داوه کې حق د شاده نه پټيږي حق ځکه نه پټيږي کو دې راخلاص دي خپل وزیر اعظم راخلاص کیږي مشتاق صاحب رها شو ټول ملک په خوشاله دی موږ خوشاله او بلکې هر یو انسان مسلمان هر یو انسان په دې خوشاله عالمي دنیا چې موږ ګورو د ټول دنیا خلک په خوشاله دي بل زه دا په خبره کومه چې د زمونږ چې کوم د حلقې امینه دی د هغوی تره چې کوم د لویر مومن ایم پی ای دی محبوب شیر هغه وایي چې دا د پی ټی ای په کوششونو باندې یا زموږ په کوششونو باندې رها کړی شو څه وایي دغې کې څومره حقیقت دی زه به دا وایم چې دوی د عمران خان راخلاص کړي چې پاکستان نیولې دی دا خو له اسرائیل او عالمي قوت نیولې دا خو افسوس خبره ده ډیره مننه